ګمان به د الله رب العزت په دې مخلوقاتو باندې ښه کې خراب ګمان دا ناجایز دی. ځکه د دې وجې نه ګمان په درې قسمه باندې دی. یو ګمان په الله رب العزت باندې دی. الله رب العزت باندې ته ګمان کې چې الله ډیر غفور رحیم ذات دی. الله خو ګناهونه پیدا کړي دي، خواهشات پیدا کړي دي. یا الله زه بنده یم، خواهشات مې دي، ګناه رانه کېږي، خو یا الله ته خو یو ارحم الراحمین ذات یې. نو په دې الله باندې ګمان کې چې الله رب العزت به مې معاف کړي، دا یو ګمان دی. او څنګه چې ګمان ته کې الله هم حق شانتي کې. دی ونې چې کله عمر سیوا کېږي نو ګمان دا په الله باندې نورم مضبوطېږي. او خاص کر د مرګ په وخت کې چې په الله ګمان وکړي نو الله رب العزت انسان بچ کړي. دویم ګمان دا بنده باندې کې او ښه ګمان به کې. لکه زمونږ د دې پښتنو په معاشره کې تاسې وګورئ نو چې یو انسان داسې ولاړی چې بلې پخوا راشي نو څه چل خو دی که نه ځکه ولاړې پلاني ته ولاړې یا پلاني ته ولاړې که نه. دا داسې ګمان کول دا حرام دی. داسې ګمان دا ناجایز دی. دا مسلمان دی، د کې غیرت موجود دی. ته به غلط ګمان نه کې په ده باندې، بنده باندې به ښه ګمان کې. دریم قسم ګمان خو چې احتیاط صحیح دا به بالکل ټیک دی. لکه مثلا ستاسو په کمره کې، ستاسو په کلي کې، ستاسو په یو مسجد کې خلک دی او ته پیسې راوړې یا موبایل دی یا لپټاپ دی یا بل داسې یو ښه شی دی، ته راوړې جومات کې کېږي او ته دې راځې زه زما ګمان ښه دی د انسان بنده او مسلمان غلا نه کې دا به نه وړي. نو ستا ګمان خو ټیک ته، لیکن تا شی محفوظ نه که. ګمان سره سره به خپل اشیا محفوظ کې. دی وجې نه ګمان داسې نه چې ته ګمان کې چې بنده ښه دی زه نه وړي. هر انسان سه شیطان دی، شیطان د انسان په رګونو کې ګرځي. نو ګمان به کې، لیکن د ګمان سره سره به حفاظت کې. د ګمان سره سره به د خپل اشیاو، د خپل خاندان د خلکو حفاظت، احتیاط دا لازمي دی د ګمان سره.